بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 43 سے سورہ بقره شروع ده. اوله سپاره ده، 11 رکو ده. نن به انشاءالله مونږه 94 95 96 دا درې آیاتونه وایو. اول تلاوت کو، بیا به د هغې نه وروسته د دغې لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. پدې آیاتونو کې يهودو ته د مناظرې دعوت ورکړي، يهودو ته د مباهلې دعوت ورکړي، او هغه په دې طریقې سره چې د يهودو دعوه کړې وه. یو خو به د دې دا دعوه وه، وایي لن يدخل الجنة الا من كان هودا. دی وایي چې جنت ته به د یهودیانو نه بغیر هېڅوک هم نه داخلېږي. دا د دې تمنا وه، د دې خواهش و، د دې به دا دغه به وه، دا د دې دعوه وه، دعوه چې زموږ نه علاوه نور هېڅوک جنت ته نشي داخلېدی. د یهودیانو به وي. او دویم د یهودیانو به وي وایي نحن ابناء الله واحباؤه، مونږ د الله بچي یو، زامن یو، نعوذ بالله، او د الله نیازبین یو، نیازبین محبوب بندگان یو. دا د یهودو دعوې وي. بله دعوه به دوی وي وایي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، مونږ بالکل اور مونږ ته نږدې هم نشي راتلی د یو څو د شمېر ورځو نه علاوه. څو ورځې چې مونږ زموږ مشرانو د سخي عبادت کړو، وایي هغومره ورځې به 40 ورځې به مونږ په اور کې سوځو، وایي واپس به م الله راوباسي، بیا به همیشه جنت کې. دا د دې دعوې وي، د دروغو دعوې وي. نو نبي علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې ته اوس دې یهودو ته ووایه چې تاسو دومره غټې غټې دعوې کوئ، او د آخرت کور یعنی جنت الله د الله په نسبت باندې صرف ستاسو یهودیانو دی. نو که تاسو دومره تکړه نو تاسو د مرګ تمنا وکئ، ځکه چې تاسو وایئ چېرې جنت صرف زمونږ دی، نو بیا خو په دنیا کې د دغې جنت او ستاسو په منځ کې صرف مرګ فاصله ده. نو بیا تاسو د مرګ تمنا وکئ، تاسو مرګ وغواړئ. اللهم امیتنا دا دعا وغواړئ. راځئ نبی علیہ السلام دا یهودیان د مدینې ټول راغونډ کړه، او نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وایي ای یهودو راځئ مونږ مسلمانان مونږ د نبی علیہ السلام ورته وفرمایل زه په خپله د ټول دنیا د انسانانو نبی ما، زه او زما د صحابه ملګري چې دي مونږ هم دعا کوو، او یا ای د مدینې منورې ټولو یهودیانو تاسو هم دا دعا وکئ. مونږ به هم د مرګ تمنا کوو او تاسو به هم د مرګ تمنا کوئ چې الله مونږ له مرګ راوله. نو که تاسو په حق یې نو بیا به تاسو باندې مرګ راځي، او که مونږ په حق یو مونږ له به مرګ راځي. نو نبي علیه الصلاة والسلام دا معجزه وه. که دې یهودو چېرته ویلي چې اللهم امیتنا یا الله مونږ له مرګ راوله، وایي فوراً دا د نبي علیه السلام معجزه وه چې دوی به الله مردارول، ټول به مردارول. ځکه دوی خو په خپله خبره کې دروغجنو، نو دوی وتښتېدل چې نبی علیہ السلام والله دا مباهله او د مرګ د دعا دغه وکړه، مناظره ورسره وکړه، یا د دې دعوت یې ورله ورکړو چې راځئ مباهله کوو، تاسو هم دا دعا غواړئ مونږ هم غواړو. نو دوی دعا ونه غوښته، ایسته وتښتېدل. چې وتښتېدل نو دغه ورته اوس الله پاک فرمایي وایي قل ای زما نبیجي ته ووایه، د یهودیانو ته ووایه ان که چېرته کانت وي لکم ستاسو دپاره الدار الاخره یعنی جنت، د آخرت کور، دار کور ته وایي او آخرت ته وایي. نو د آخرت کور نه مراد جنت دی. جنت که چېرته جنت ستاسو وي، ستاسو دپاره وي عند الله د الله په نزد خالصتا خاص په خاص طور
صرف او صرف خصوصیت سره یعنی خاص طور باندې جنت د الله په صرف ستاسو يهوديانو لپاره وي نو من دون الناس د نور خلقنا علاوه نو فتمنوا چې کنه فتمنوا دا د امر صيغه ده دې معنی ده تاسو تمنا وکئ خواهش وکئ تاسو تمنا وکئ الموت د مرګ نو تاسو د مرګ تمنا وکئ ان کنتم صادقین کته چرته تاسو پر خپل دعوه کې رښتونی ان کچرتا کنتم تاسو یې صادقین رښتونی په خپل دعوه کې چې دا جنت صرف لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى دا الا من كان هودا دی بوي وای مونږ زمنګ نه علاوه زمنګ د يهوديانو نه علاوه جنت ته هیڅ کم نشیتله که تاسو په دې دعوه کې رښتونی نو تاسو د مرګ تمنا وکئ کنه د مرګ خواهش وکئ ځکه حدیث کې راځي الموت يوصل الحبيب الى الحبيب الموت جسر دا مرګ چې دا یو پول دی يوصل الحبيب الى الحبيب یو حبيب د خپل بل حبيب سره ملاوي نو مرګ چې دا یو پول دی او تاسو به جنت ته داخل کی تاسو به جنت ته فورا داخل کی جنت تاسو محبوب دی نو تاسو او جنت کده یو بل محبوب یې نو تاسو به ډایرکټ جنت ته داخل شئ که تاسو مړه شئ نو د هغه خبرې نه او تختیدل او الله پاک فرمای پیشنګوئی ورته وروله ولن يتمنوا هو او دوی به هرگز د مرګ تمناونه کی ولن يتمنوا او دوی به هرگز تمناونه کی د دې لن معنی ده هرگز نه بالکل نه او دوی به بالکل تمناونه کی هو دغه مرګ دوی به هرگز د دې آرزو او تمناونه کی د دې مرګ خواهش پهونه کی د دې تمنا بهونه کی د دې لپاره به د دعاونه کی ابدا معنی همیشه بما د هغه گناهونو د وجنه د هغه څه د وجنه مطلب دا د هغه ګناهونو د وجنه قدمت چې مخکې لګلی دي ایدیهم د دې لاسونو یعنی مخکې چې دوی کم د پیغمبرانو شهیدان کړیو د عیسی علی السلام او د انجیل نه انکار کړو نور ډیر پیغمبرانو ته تکلیفونه ور رسولیو او د نبی علیہ السلام منکرو او د قرآن منکرو او صحابه او نبی علیہ السلام سره به دوغلا پن کولو هغه منافقانه رویه به ورسکرو منافقت به کولو نو دغه بد عملونو د وجه د دې ګناهونو د وجه نه الله پاک فرمای هرگز به دا تمنا او خواهشونه کی والله علیم او الله جل جلاله ډیر خپوی دی بالظالمین یعنی بالمشرکین په دې مشرکانو باندې دا ظالمان د يهوديان ظالمان دي وو او همیشه به وي دی دا اوس چې په اسرائیل کې څه شروع دي د ظالمان خلق دي نو بالظالمین نه مراد بالمشرکین چې دي مشرکانو الله پاک سره شرک کو او سخی خپل خدای جوړ کو او د سخی عبادت کولو نور ډیر ظلمونه کړو ولا تجدنهم نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایدل ته د علام د تاکید د پاره دی ولا تجدن او تبا هرگز انمومي تبا هرگز اونوینی هم دوی دا یهودیان با اس کلم اونوینی احرص الناس احرص دا اسم تفضیل صيغه ده د کې د زیاتوالی معنی ده ډیر زیات هرسناک ډیر زیات لالچیان د الناس د خلقونه تبا هرگز دوی ډیر زیات لالچیان تبا هرگز دی اونوینی احرص الناس ډیر زیات تبا دوی خامخو ویني تبا ولا تجدنهم او تبا دی ضرور به ضرور اوویني خامخابه ویني احرص الناس د خلقونه زیات لالچیان د خلقونه زیات حرسناک علی حیات په ژوند باندې یعنی د ژوند ډیر حرس پدې کوي چې موږ لزر مرګ را نشي او موږ په زرګاو کلونه باندې ژوندیو نو دی به خلقونه زیات حرسناک وي ومن الذين اشركوا نو دلته د احرص نه احرص د دې عطف دلته په من الذين اشركوا باندې راغلی د عام خلقونه زیات حرسناک پوي او ومن الذين اشركوا او د هغه خلقونه بم زیات حرسناک وي د دنیا په ژوند باندې د دنیا د ژوند لپاره اشركوا چې هغه مشرکان داسې خلکو چې هغه به نه مرګ منلو نه د مرګ نه پس زندگی به منله نه به جنت منلو نه به جهنم منلو نه به الله منلو نه به پیغمبران منل نه به آسمانی کتابونه منل هغه وی بس زمونږ د دنیا چې دا زمونږ د لپاره یو بس دا جنت دی دا زمونږ دنیا ارث دی بس نور سنشته دی وای نو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمای ولا تجدن او تبا خامخا عمومي تبا خامخا ویني هم دا يهوديان احرص الناس د خلقونه زیات حرسناک د خلقونه زیات لالچیان علی حیات د دنیا په ژوند باندې
په ژوند باندې به دوی ډېر زیات حرسناک ویني او دوی به په ژوند ډېر زیات مین وي چې الله موږ ته په زرګو کلونه ژوند میلو شي. ومن الذین او د هغه خلکو نه به هم زیات حرسناک وي اشرکو چې هغوی شرک وکړو، یعنی مشرکین هغوی به شرک کولو، الله پاک سره به شرک کولو، بت پرستان به بت پرستی به کوله، آتش پرست و د اور عبادت به کولو، دغه شان د غوا د سخي عبادتونه به کول. نو د هغې نه هم زیات حرسناک دا یهودیان دي. یودو هغوی محبوب ګڼي، غواړي هغوی ډېر محبوب غواړي، یعنی یودو غواړي احدهم د هغوی نه هر یو کس، احد مضاف ته هم مضاف الیه، دا مضاف الیه د دې یودو فعل مضارع لپاره فاعل شو. نو یودو معنی دا غواړي احدهم د هغوی نه هر یو کس، د هغوی نه هر یو کس، دلته ورته کس ولیکم، د هغوی نه هر یو کس دا غواړي لو یعمرو چې کاش هغه له عمر ورکړی شي، چې کاش هغه له عمر ورکړی شي 1000 سنه زر کاله. دا غوی نه هر یو کس د یهودو نه هر یو کس دا غواړي چې موږ له دې زر کاله عمر راکړی شي. وما هو او نه دی هغه احد، هغه کس نه دی بمزحزحه لرې کوونکی د خپل ځان نه، د خپل ځان نه لرې کوونکی نه دی. عذاب د خپل ځان نه عذاب لرې کوونکی نه دی چې هر څومره عمر وغواړي که نه نو دغه عمر تا نه د الله عذاب نشي لرې کولی. ټیک شوه؟ ان یعمر چې اوږد عمر ورکړی شي، نو دا چې څومره اوږد عمر ورکړی شي نو دغه اوږد عمر دا تا د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. د یهودیانو ته وایي والله الله جل جلاله بصیر ګوري بما هغه عملونه کم چې یعملون هغوی کوي. نو دا یهودیانو به چې کوم عملونه کول الله پاک سبحانه وتعالی به هغه لیدل، نو دوی به د زر کاله د عمر تمنا کوله، خواهش پې کولو، محبوب به ګڼلو. نو الله پاک ورته فرمایل که تاسو کې هر یو کس زر کاله عمر عمومي او هغه ته میلاوم شي نو دا ډېر عمر هم چې درته میلاو شي بیا هم تا د الله د عذاب نه نشي منې کولی. یو ځل به خامخا ته مرې، نو چې کله مړ شوې نو د الله عذاب به د باندې راشي او همیشه دپاره به د باندې بیا د الله پاک د عذاب وي. دا دغه یهودو ته الله پاک فرمایي. نو د دې یهودو دغه عادتونه او دغه کارونه به وو او دغه دعوی به وي. نو الله پاک ورله دغه دعوو جواب ورکو چې ګورې دا په دې ټال مه زانګئ چې ګورې صرف مونږ به مونږ یهودیان به جنت ته داخلیږو، جنت د نور چا نه دی، صرف زمونږ دی، یا صرف مونږ یهودیان د الله بچي یو نعوذ بالله او د الله محبوب بندګان یو، نور څوک نه دي، نور څوک د الله محبوب بندگان نه دي او دوی به د الله بچیم ګڼل. او عزیر علیه السلام د الله نعوذ بالله دی به وي وقالت الیهود عزیر ابن الله، د الله د عزیر علیه السلام د الله زوی دی. نو دا شرک به هم دوی کولو او دوی به وي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، یو څو د شمار ورځې به مونږ اور ته ځو، عذاب به راته میلاویږي، بیا به راته عذاب نه میلاویږي همیشه دپاره. او بله به دوی دا تمنام کوله چې صرف جنت صرف زمونږ د پاره دی، د بل چا د پاره نه دی. نو الله پاک ورته دلته نبی علیہ السلام ته فرمایي قل ته ووایه ای نبی صلی الله علیه وسلم د یهودیانو ته ووایه ان که چرته کانت وي لکم ستاسو د پاره الدار الاخرة د آخرت کور، دار کور ته وایي آخرت ته وایي، نو مراد ته جنت دی. جنت ته مراد دی. الدار الاخرت نه مراد جنت دی. عند الله د الله په نسبت باندې که تاسو دا دعوه کوئ چې د الله په نسبت باندې جنت صرف زمونږ د یهودیانو دی، خالصتا خاص کر خصوصیت سره یا خاص کر من دون الناس د نورو خلکو نه علاوه، یعنی زمونږ د یهودیانو نه علاوه دا جنت د بل چا لپاره نه دی، صرف زمونږ دپاره دی. نو فتمنو نو تاسو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې ته اوس د یهودیانو ته ووایه فتمنو تاسو تمنا وکئ، تاسو خواهش وکئ الموت د مرګ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتونی یې پر خپله دعوه کې. ولن یتمنوه او دوی به هرگز هیڅ کلم او بالکل دوی به تمناونه کې هو د دغې مرګ ابدا همیشه بما د هغه ګناهونو د وجې نه قدمت چې هغوی مخکې لیږلي دي ایدیهم د دوی لاسونو، چې مخکې لیږلي دي د دوی لاسونو، یعنی دوی چې کوم مخکې ګناهونه کړي د هغې د وجې نه به دوی کلم تمنا د مرګ ونه کړي. والله علیم الله جل جلاله ډېر پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې، د دې ظالمانو په
کرتوتونو باندې په دې عملونو باندې ولا تجدن او تب دوی خامخا ویني ولا تجدن او تب ضرور به ضرور ویني هم دا يهوديان احرص الناس د خلکو نه زیات حرسناک لالچيان على حیات په ژوند باندې ومن الذين او د هغه خلکو نه به زیات حرسناک ویني اشرکو چې هغه مشرکانو يود غواړي احدهم د دوی نه هر یو کس د يهودو نه هر یو کس دا غواړي لو يعمر چې کاش عمر ورکړي شي الف سنه زر کاله وما هو او دغه کس نه دی بمزحزه لری کون کې د خپل ځان نه من العذاب عذاب د ځان نه عذاب نشي لری کوله اي عمر کچرته اوګد عمر ورکړي شي والله بصير الله جل جلاله ګوري بما هغه عملونه کم چې يعملون هغه کوي نو دا زمونږ د نن ورځې درس په دې کې مونږه لفظي ترجمه او مختصر تفسیر مو او بیا صرف لفظي ترجمه مو ویله نو زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام